موټر سایکل باندې سور هلمټ یې اچولی و، د باندې ډزې وکړې، 6 ډزه لګېدلې په موقع باندې دی شهید شو. مرګ به راځي او هغه بې نیټې نه راځي، مخکې نه راځي. خو افسوس دا دی چې زمونږ په دې پاکستان کې په دې ملک کې د علماو د طلباو وینه هم تویږي. نو مونږ دا اپیل کوو د حکومت نه چې هغه دغه ظالمان زر تر زره گرفتار کړي او هغه د رسوا کړي او هغه د ښکاره کړي او هغې له دې پوره سزا ورکړي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. زما ورورو قاری مولانا سعید احمد رحمانی رحمت الله تعالی علیه چې شهید شو، الله دې د هغه درجات بلند کړي. پرون د مازدیګر مونځ نه پس په جامع قادریه مردان کې د مازدیګر مونځ نه پس بهر راوتې وو او نامعلوم افرادو بلکې یو کس خلک داسې وایي موټر سایکل باندې سور هلمټ یې اچولی و، د باندې ډزې وکړې، 6 ډزه لګېدلې، په موقع باندې دی شهید شو. بیا موږ د ماښام نه پس خبر شو، ماسخوتن ورسېدو او نن یې جنازه وه. الله تبارک وتعالی خو زما دې ورور ته لوی شهادت ورکړه، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع لاهلی. څوک چې په طلب د علم کې ووته دی د الله په لاره کې تر څو چې کور ته نی راغلی. او بیا فرمایي من قتل دون ظلم فهو شهید. څوک چې په ظلم باندې قتل کړی شو دی شهید دی، نو دل الله 2 شهادتونه ورکړي. بل حقیقي شهید او حقیقي شهید دی ته وایي چې دی فورا وفات شي او دی دومره ټیم تیر نه کړي چې د دنیا د فوایدو نه څه فایده وانخلي. نو حقیقي شهیدو زمونږ خو په فخر دی په دې وجه باندې چې اسم مرګ به راځي او هغه بې نیټې نه راځي، مخکې نه راځي. خو افسوس دا دی چې زمونږ په دې پاکستان کې په دې ملک کې د علماو د طلباو وینه هم تویږي. عام خلک، کاروباري خلک او مالدار خلک خو پرېږده چې یو طالب العلم چې د هغه د دورې حدیث کارو د نبي علیه السلام مبارک احادیث وي د هغې دوره کې هغه هم چا پرې نه ښود، نو په دې ملک کې به بیا د نور چا جان او مال څه محفوظ شي چې یو طالب العلم چې هغه صرف د الله د دین زده کړه کوي، چا سره کار نی. او دا ورور زما چې نو دا ډېر چپ او خاموش انسان و، که تپوس به دې ته وکړو خبرې به یې درسره کولې، کنې چې تپوس به دې نه و کړی نو بې ځایه خبره هم نه ده کړې. زموږ ټوله کورنۍ او خاندان د دې قایل دي چې یو چپ او نبي علیه السلام فرمایي من صمت نجا. چا چې چپوالی په ځان لازم کړو نو دته نجات میلو شو، نو هغه فضیلت هم ورته حاصل. فضیل خو هغه ډېر حاصل که، خو غم یې مونږ ته پرېښوده، بچو ته یې پرېښوده، خاندان ته یې پرېښوده. خو مونږ په داسې یو ملک کې اوسېږو چې په دې کې د چا هم جان او مال محفوظ نه دی، د طالب او د عالم وینه محفوظه نه ده، د هغه عزت محفوظ نه دی. نو مونږ دا اپیل کوو د حکومت نه چې هغه دغه ظالمان زر تر زره گرفتار کړي او هغه د رسوا کړي او هغه د ښکاره کړي او هغې له دې پوره سزا ورکړي. چا چې دا ظلم کړی دی او دا یو کم عمر او تقریبا 21-22 کاله عمر او تقریبا 2.5-3 کاله د واده شوي دي، یو د 1.5 کال یو وړه ماشومه لورې ده. نو دا ډېر یو عظیم ظلم شوی دی. داسې یو مظلوم طالب سره په طلب د علم کې د دې تپوس دی حکومت کې. او کوي نه کنو دا دومره مظلومان چې کم دي پاکستان کې چې د څومره خلکو داسې وینې توی شو تپوس نه کړی شو، د هغې ازار او د هغې خیرې او د هغې دا وینې دا به بیا رنګ راوړي او دا به په دغې خلکو باندې لږې کم حکمرانان چې د دې تپوس نه کوي.